اطلاع راغلی و چې دلته یو پیر دی جعلي دی هر چاته وایي چې په تا تعویض دی وروباسي یقینا چې یو کس خو زه به دا ووایم چې زما د پروګرامونو نه صرف زما پښتنو ورونو مشرانو کشرانو خوندونه اخیستي داسې بلارونو رابطې کړې وي یو هوټل والا رابطه کړې وه چې ماته وي ستا هوټل ځکه ډون دی کاروبار دی کمزوری دی چې ستا په هوټل کې چا تعویضونه ښخ کړي دي دا به روباسم پیسې به بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم د پریاد ټي وي نه تاسو ته معلومه ده چې زه همیشه د جعلي پیرانو خلاف یو جنګ کوم او هغه خلک بې نقابه کوم کم چې زمونږ او ستاسو د عقیدو سره لوبې کوي موږ او تاسو ته وهمونه راچي زمونږ او ستاسو د عزتونو او د مالونو سره لوبې کوي ما همیشه چې چرتم چاپا اچولې ده هغې کې پراټ دوکه نشته او سره د ثبوته مې هغه خلک بې نقابه کړي د هغه خلکو اصلیت مې راوړی دی او د پریاد ټي وي په شیشه مې تاسو ته ایښودی دی فیصله تاسو کړې خو زه به دا ووایم چې زما د پروګرامونو نه صرف زما پښتنو ورونو مشرانو کشرانو خوندونه اخیستي چاته سبق حاصل نه کو چې دا پروګرامونه شاهد خان شاهد ولې کوي ما ځان له بلا دشمنۍ وکتلې بلا غمونه مې ځان له کور ته راوړل بلا دشمنۍ مې ځان له کور ته راوړې خپل ژوند مې په خطرو کې اچولی او دغه جنګ کوم جاري یم پرمختګ روان دی پکې بیا نن راغلی یم ممند ایجنسۍ ته بیګا راغلی وم ممند ایجنسۍ ته اطلاع راغلی وه چې دلته یو پیر دی جعلي دی هر چاته وایي چې په تا تعویض دی وروباسي یقینا چې یو کس 15 شپېرې ورغلی او 15 شپېرې هغه له تعویضونه رایستي وو داسې بلارونو رابطې کړې وي یو هوټل والا رابطه کړې وه چې ماته وي ستا هوټل ځکه ډون دی کاروبار دی کمزوری دی چې ستا په هوټل کې چا تعویضونه ښخ کړي دي دا به روباسم پیسې به اخیستلې بیا چې زه د شپې راورسېدم ممند ایجنسۍ ته سهار خلکو زه ولیدم چې شاهد خان شاهد راغلی دی پیر صاحب ته اطلاع ورکړې وه پیر صاحب یې زما نه بچ کو نو د ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې بلا په وټساپ اس ام اس راځي ستړی شم په کتو څه ورته هم نه رسم او دغه وایس میسیجونه یې پکې چې پلان کې ځای کې پیر دی او دلته پیر دی او هلته پیر دی ثبوت ځان له پخپله راوچت کو ما به نښې د دغې هر څه باوجود زه خپلې پیسې لګوم بیا هم هغه ځای ته ورسم ثبوتونو کوشش هم وکړم بیا هم داسو هغې سپورټ کوئ او زما نه بچ کوي نو دا یوازې زما سره ظلم نه دی دا د معاشرې سره ظلم دی چې تاسو همیشه غلط خلق پروموټ کوئ د غلطو خلکو سپورټ کوئ په غلطو خلکو پردې اچوئ دغه خلک د پردې اچولي قابل نه دي په دې خلکو پردې ما اچوئ دا خلک بې نقابه کوي چې معاشرې ته پته ولګي دا پراټ دی دوکه ده فریب دی زما او ستا د معاشرې سره یو ظلم دی روان دی د مخنیوي څوک نشته دی کوشش وکئ که ما نه سپورټ کوئ ما مه سپورټ کوئ خو دغه خلکو باندې پردې ما اچوئ د دغه خلکو سپورټ مه کوئ چې د معاشرې نه دا ناسور ختم شي د دې مخنیوی وکئ دوی مه پروموټ کوئ او بله ګیله مې د خپل مایکونو رونو نه کېږي کوم رونه چې زما مایک ګرځئ او دې خلکو له پروګرامونه کوي چې پلانکي پیر پر چاپه جعلي چاپې وي او د هغې نمبر یې ورکوي هغه خلک مشهورۍ پلانټډ ویډیوګانې کوي سوال درته کوم چې د دې ګناه نه ځان وساتئ په دغه ګناه کې تاسو برابر شریک یې دا کار مه کوئ مننه احمد علي صاحب تاسو څه وایئ شاهد بھائی یو جهان مننه ستاسو نه کتونکي چې دي د ټولو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات زه به دغه لنډو الفاظو کې دغه ووایم چې شاهد بھائی کم جنګ چې دی نو دا په خپل سر دی تاسو نه پیسې نه غواړي
تاسو هغه ته ثبوت راولېږئ او دویمه خبره ورسره دا وي چې ګورئ زمونږ نوم به نه شو کوئ زمونږ نمبر به نه شو کوئ د هغې باوجود هم شاید به په تاسو باندې هیڅ قسمه څه ذمهواري نه اچوي لړ شي ثبوت هم په خپل سر راوچت کړي پروګرام هم وکړي خو زه به دا ووایم چې شاید به یو خبره وکړه چې زما پروګرامونه خلک ګوري ما ته وایي چې پروګرام لیټ شو د لیټوالي یو وجه دا وي چې هغه پسې تله ثبوتونه راوچتول بیا اکثر داسې وشي چې ثبوت هم وي 2 میاشتې په پروګرام کې ولګي ولې چې پیر ته پته ولګي چې نن شاید به یې د علاقې ته راغلی دی نو هغه خو یا هغه ځای پرېږدي یا څه بهانه وکړي یا څه نور څه وجې سره هغه پروګرام هم لیټ شي د هغې نه علاوه دا چې کوم زموږ رونه دا پروګرامونه ګوري نو دا د انټرټینمنټ دپاره نه دي دا خو د یو خاص مقصد دپاره جوړیږي شاید به چې کوم یو خاص مقصد د عقیدې یو جنګ کوي او د خلکو ته سره د ثبوته د ریل ثبوته زه وایم چې لکه په پاکستان کې که دا کار کړی دی نو یا اقرار الحسن کړی دی او یا اوس شاید به یې کوي چې لړ شي ریل ثبوت تاسو ته راوړي یو ریل پروګرام تاسو ته راوړي نو ټیک د هغه خو چې تاسو هلته کې کور ناست هغه تاسو ګورئ نو دا بالکل د خوند کوي خو دا صرف خوند نه دی دې کې یو زبردست میسیج دی دا پروګرام تاسو خپلو کوروالو سره شریک کوئ خپل ستاسو چې کوم علاقې کې داسې خلک دي کوم مشران دي او هغوی فیسبوک نه ګوري نو هغوی ته وایه چې دا یو پروګرام دی او په دې طریقه دا خلک زمونږ دا رونه چې دي نو دی لوټ کوي د هغوی عزتونه خرابوي د خویندو میندو یقین وکړئ داسې انفارمیشن مونږ ته میلاو شي دا پیرانو هغوی سره زنانو سره داسې قسمه حرکات کړي وي چې هغه ویل چې دی نو هغه نامناسبه دي نه مونږ په سوشل میډیا ویلی شو او هغه الفاظ زمونږ په خولې باندې نه راځي داسې قسمه حرکات دی زنانو سره کوي نو دغه یو خصوصي خواست دی د شاهد بی سپورټ وکړي او د ده مرسته وکړي ډېره مننه قدرمن شي بیا هم درته وایم نن د ممندو نه ناکامه روان یو وجې څه ده یو څو مسلمانانو رونو پیر صاحب ته اطلاع ورکړه چې شاهد خان شاهد راغلی سره د ثبوته خپې وباسه پیر صاحب ته د پرون نه تر اوسه پورې انتظار مې وکړو خو پیر صاحب ورک ته هېڅ پته نه لګي واپس یې موکړله سوال درته کوم منت درته کوم چې د دې خلکو سپورټ مه کوئ دا خلک ظالمان دي د پیسو دپاره د دوی نه خپل آخرت ایر دی د عقیدې سره لوبې کوي شرک پروموټ کوي شرک خورئ یقینا چې شرک ډېره غټه ګناه ده د دې سره ما شاهد خان شاهد له سره د خپل ټیم اجازت راکوي د الله په امان